مبارک شه مبارک شه مبارک شه کمات شه وړاندې کړو پښتونلان غریټو په کمات شه مان دې زما مټ کړې پرېټو په کمات شه. کله چې نوم د پښتنو راشي نو رښتا خبره خدا ده چې هلته کې د امن نوم خامخا راځي. الله تعالی ډېر غټ رحم دی چې دا دواړه خاندانونه بیا یو شان روغ کړلو. غریټو په کمات شه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو او قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور شهاب خان یم. کتونکو دا محل چې دی ضلع ملکنډ او تاڼه علاقه ده. د پروګرام په د اولنۍ برخه کې چې دی تاسو سپورټ ولیدل روغ وشوه. عزتمندو کله چې نوم د پښتنو راشي نو رښتا خبره خدا ده چې هلته کې د امن نوم خامخا راځي، د جرګې مرکې نوم خامخا راځي. دا محل چې زه په کوم ځای کې ولاړ یم یو روغ وشوه د دوو فریقینو ترمنځ دشمنی چلې ده. نو پښتانه چې دي دا امن خوښي دي، دوی جنګ شر نه خوښوي، خو د یو څو منټو د قار او غصې د وجې نه چې دی دغه دشمنۍ ترفګنۍ چې دی هغه مخې ته راشي او ډېر ځوانان چې دی هغه د دې دنیا نه لاړ شي، ډېرې خویندې چې دی هغه کونډې شي او ډېر بچي چې دی هغه یتیمانان شي. په دغه جرګه کې په دغه روغه کې چې چا کومو مشرانو منډې ترړې وهلې دي د هغوی سره خبرې اترې کوو. زموږ سره اوسئ. تاسو چې اول زما سره خپل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما فیض محمد نوم دی، د تاڼې یم. دا راته ووایه حاجي صاحب چې نن دغه روغه وشوه او ماشاءالله د تاڼې ډېر پښتانه خلک دی او ډېر په ګڼ تعداد چې دی په دې کې شرکت دغه پښتنو مشرانو سپین دروږو او ځوانانو وکړو. څه ګڼئ تاسو نن څومره خوشحالي محسوسوئ؟ د حد نه سیوا ډېره خوشحالي محسوسوو چې مونږ په دې کې کومې منډې تړې ووهلې، کوشش مو وکړو او هغې یو ښه رنګ راوړو. دواړه فریقه رضا شول او روغ وشوله او یو روحاني سکون دی مونږ ټولو ته میلاو شو. نو هغې کې خو زه دا وایم الحمدلله مونږ مسلمانان یو او اوله دا خبره ده، وروسته پښتو ده. اول مسلمانان یو، مونږ ته الله فرمایي چې تاسو یو بل مه وژنئ، دې کې ستاسو ژوند دی. نو که یو سړی څوک مړ نه کي خو د هغه ژوند څنګه تېرېږي؟ په پټه، په غلا، مفرور دی که مخرور دی، به هر حال هغه زندگی نه ده. نو الله تعالی چې کومه ویلې ده چې ته دې کې ستاسو ژوند دی، نو ژوند تېرول د قید بند نوم نه دی، دا د ازادۍ نوم دی. نو الله تعالی مونږ ته د ازادۍ یو مخه کولوي، تاسو یو بل مه وژنئ چې تاسو ژوند تېر کړئ. نو په دې کې دا خیر دی چې ښه زندګي تېره شي او نقصان ونه شي. ډېره زیاته شکریا کتونکو. یو بل مشر چې په دې روغه کې هغوی ډېرې زیاتې منډې ترړې وهلې دي، ډېر تګ و دوی پکې کړی دی، د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. زموږ د کتونکو سره خپل ځان متعرفي کړئ او نن چې دا کومه روغه وشوه نو تاسو څومره خوشحالي محسوسوئ؟ بای زما نوم افضل خان دی، ما د خلک بایجان وایي. تاڼې ځایي تاڼې کس یم. دا نن ډېر خوشحاله دی چې روغه وشوه، دنیا حجره ډکه وه، په سوونو خلک راغی، مشران راغلل، جومات ملایان ټول موږ راوتل او روغه یو ځل په دې کې مخکې روغه شوې وه، خو د هغې نه بعد د یو فریق بیا ډس کړی. نو موږ نن هغو له روغه باندې قرآن شریف راوړو منځ له، د دې قرآن نه بعد به څوک دا حرکت مرکت نه کوي. دا بای را سره و، موږ دواړو ډېره منډه تړله په دې کې وه. نور بایګانو مخکې منډه والي وه، په دې روغ کې بیا لکه موږ منډه وواله. نور مدینه مخکې ډېر بایګانو منډه والي او روغه موغه پکې شوي، دا مشران ټول ناست وو. د هغې نه بعد د روغې نه بعد یې بیا ډس کړی و. مونږ دا پر دې فیصله وکړه که نه د اینده دپاره نور جرګه نه کړو، خو دا قرآن شریف به راوړو. د دې دمخ دنیا آباده ده، په قرآن شریف سړی دنیا جوړولې آباده غرقولی پرې نه شي. نو موږ ځکه دوله قرآن ورکړو دواړو فریق له. یو فریق وایي چې موږ دا نه یو خبره، بل فریق ته نه به تاسو کوئ، نه به په چا باندې نه به پیسې، نه به اجرت کوئ. ډېره خوشحالي محسوسوم او ډېر زیات پې خوشحاله شوم او دواړو طرف ته خپل کسان و، دا یو مو د تروز ویو او دا بل فریق نه دی، دا مو بس د دې ځای کسان دي، دا مونږ بس په رشته دارۍ کې راځي. نو مونږ وایو چې څونه لکه نه دی د یو بل سره په مینه محبت او په دغه باندې اوسېږي، نو دونه به ښه یي. ولې چې ژوند داسې راغلی دی چې وروره د دښمنو ژوند نه دی.
د سبق ژوند دی د ښه تعلق ژوند دی د دغه ژوند دی که نه نو د مینې ژوند دی د دغه ژوند دی د کاروبار ژوند دی د دغه او مخکې چې یار سره لږ نه دی 40-50 کاله مخکې چې کم د دشمنو د دغه وخت هغه اوس نشته. ډېره زیاته شکریا کتونکو د چا ترمنځ چې دغه روغه وشوه زه کوشش به کوم چې د هغوی سره هم خبرې اترې وکړم چې یاره د هغوی دا دومره وخت دغه بدي چې د هغه تېره شوه هغو څومره سختې لیدلې دي یا په هغو باندې کم تکالیف تېر شوي دي نو د هغوی هغه خبرې اترې چې دی هم ستاسو سره ږدمه دا وخت زما سره یو ورور ولاړ دی په دغه فوټیج کې تاسو وکتل چې د دوی ترمنځ دغه روغه چې د قرآن شریف باندې وشوه د دوی سره خبرې اترې کومه ورور خپل تعارف را سره وکړه او دا راته ووایه چې دا دومره وخت ستاسو بدي تېره شوه او ستاسو دښمني تېره شوه نو تاسو کم تکالیف راغلي دي یا کمې مسئلې مسایل یا زه به تاسو ته دا وایم چې اکثر د ماشومانو تعلیمونه یې ډېرې خبرې اترې په دغې راته تفصیلي رڼا واچوه. فیصل مې نوم دی د دې تاڼې اوسېدونکی یم او دغه چې دی د دوی سره هم دا رشته شو وه نو بس دغه بس یو خبره وراله پکې او کوشش پکار دی لکه دغه چې دی لکه داسې معمولي خبرې نه ګران کار دی لکه معمولي خبرې نه دي ده نو پکار دی چې سړی لکه ځان وساتي او لکه څونه کېږي نو پکار دی چې لکه د ټوپک تماچې نه سړی ځان وساتي او دغه چې دی دا ډډه دې وکړي لکه کوشش پکار صحیح دا راته ووایه کومو مشرانو چې ستاسو دپاره دغه منډې ترډې وهلې دي نور په کومو علاقو کې یا په کومو کلیو کې چې دغه دښمنۍ ترفګنۍ دي هغه مشران کم چې د دغې علاقو مشري کوي هغوی ته څه پیغام ورکوئ چې یاره تاسو نورې منډې ترړې ووایئ چې د پښتنو د منځ نه چې دی دا شر جنګ چې دی دا ختم شي په دغه حواله څه نظر لرئ؟ بس زمونږ په دې تاڼه کې چې دی لکه دغه چې دی دا روایت لکه کم شوي دي ختم شوي دي په دې خو لکه دا چې دی دا کمېدل نه دي پکار دی چې لکه داسې مشران چې دی اوس هم په زیاتو ځایونو کې لکه هغه جرګه سیسټم په دوو فریقینو په منځ کې څو مسله راشي نو هغه دوه فریقین په خپله نشي ختمولی نو پکار دی چې لکه څنګه چې په دې نورو علاقو کې چې دی لکه دغه دی زموږ په دې تاڼه کې دا لږ کمزوری شوی دی دا دغه نو پکار دی چې په دې تاڼه کې په دې زموږ په دې علاقو کې هم واپس هغه مشران چې دی په دې دښمنو کې او په دې دغه کې چې دی لږ کوشش او د روغ او د الله د رضا دپاره چې دی دغه شروع کړي نو ښه خبره ده. یو جهان مننه. دویم چې کوم زموږ فریق دی او کومه روغه یې وشوه د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. اول خو د مبارکي در کوم مبارک شي ستاسو روغه وشوه او دا راته ووایه چې نن څومره خوشحالي محسوسوي؟ نن خو ماشاءالله ښه خوشحاله یو د خیره او د الله تعالی ډېر غټ فضل دی او الله تعالی ډېر غټ رحم دی چې دا دواړه خاندانونه بیا یو شان روغ کړلو او روغې چې دی دا ډېر فضول او زړه چاودې کار دی. زما خو ټولو پښتنو ته خاص کار او زیاتره دا دښمنۍ او درس پښتنو کې که نه نو ټولو پښتنو ته مې دا اپیل دی چې یو بل سره زړونه روغ کړئ. هر څه منځ کې غلط فهمۍ یې دښمنۍ یې یو بل ته تکلیف څه نقصانونه څه رسېدلي هر څه په ناسته کېږي په جرګو باندې کېږي د کلي مشران یې هغو پکې کېنوئ خو په ناسته باندې هر څه کېږي او هر څه د جرګو سره ختمېدی شي نو چې څونه په قلاره او په خبرو باندې خبره ختم شي دومره ښه ده. په لنډو ټکو کې راته دا ووایي چې د دښمنۍ او ترفګنۍ نقصانات څه دي؟ نقصانات خو یې ډېر شي دي. نقصانات خو چې زه تاسو ته شروع شم نو ختم به نه شي ختم به نه شي او هغه چاته پته لګي بچا چې راغلي بهر نه داسې صحیح اندازه چاته نه کېږي خو بیا هم چا باندې چې راغلي هغوی ته صحیح پته لګي چې نقصانات او هر ټایم زړه کې یاره هر ټایم چېرته څه وتی نه شي سکول واړه سکول خراب شو نور داسې دنیا کارونه چې هغه عام روټین کې کېدی شي او دې دښمنۍ کې بیا نه شي کېدی هغه کولاو نه څوک وتی شي نه څه دغه شي. دا خو ماشاءالله افضل بھائی جان دی زمونږ نور مشران دي د کلي نور زمونږ خپلوانو ټولو ډېره منډه تړه واله الله دې د دوی اجر دی الله وله ورکړي او روغه الله پې خوشحالیږي ټول پې خوشحالیږي نو دې اجر دی الله دوی له ورکړي. یو جهان مننه ډېره مننه کتونکو کم دغه مشران چې ول سپین روبې چې ول د هغوی خبرې اترې هم تاسو واورېدې د چا ترمنځ چې دغه روغه وشوه د هغوی خبرې اترې هم تاسو واورېدې. یقیني خبره ده چې دښمني ترفګني چې دا بد څیز دی. زما یو ورور خبره وکړه چې زه د علاقې دغه مشرانو ته اپیل کوم چې یاره تاسو جرګو له دوام ورکوئ دغه روایات چې دي دا ژوندي وساتئ برقرار وساتئ
چې د کومو قومونو یا د کومو فریقینو خاندانونو ترمنځ څومره هم دشمنۍ تربګنۍ دي نو پکار ده چې د علاقې مشران چې دي په دغه کې خپلې منډې تړي او هلې ځلې وکړي چې د دغې د روغې او د دغې مسلو د ختمولو کوټلې ګامونه چې دي د هغې دپاره پورته شي. یو بل پروګرام پورې خپل رور شهاب خان لا سره د پروډکشن ټیم اجازت ورکوي. د تل پاتې الله پامان.